اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، یو نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ډېر ملګري راته وایي چې د کمزورۍ دپاره، د پټو د طاقت دپاره، عصبي کمزورۍ دپاره څه دوایي جوړه کړئ، یو ویډیو جوړه کړئ او ګروپ کې شیر کړئ چې ملګري ته فایده واخلي. نن مې یو ملګری دی، د وارث صاحب، د هغه لپاره مې دا دوایي جوړه کړې ده. هغه دا دوایي به اوس ډیلیور کوو انشاءالله، چې واکینډ ته دی هلته اوسېږي، واکینډ کې پنجاب کې. دا د هغه دوایي ده، خو د کمال دوایي ده. دا یو ماجون مې جوړ کړی دی. دا ماجون مني جوړی، مني چې کومه ده د هغې چې کوم تعداد کم دی هغه زیاتوي، او مني هم مغلظ کوي او ټینګوي یې. دې سره دا د بل ملګری دی، دویم نمبر. دا ورسره ما ګولۍ جوړ کړي، د سونې ګولۍ دي. دا مرګانګ ورته وایي، د مرګانګ پشتر هغې کې مې دا جوړ کړي دي، او دا هم ګولۍ دي. دا ممسک و مقوي دي، بهترین کار کوي، بهترین انشاءالله. څوک چې استعمال کړي ما به دعاګانو کې یاد ساتي. دا ورسره تلجات دي 3 قسمه، لاندې چې چا پټې کمزور وي د هغې دپاره دا مالش دی، بهترین کار کوي. دا ورسره دا کپسول دي، اصل کپسول دي ورسره. دا ټایمینګ کې کار کوي. داسې دوایي ده چې انشاءالله چې څوک استعمال کړي د الله په فضل کرم باندې، چې ما به یاد ساتي دعاګانو کې. بهترین یو بهترین شی مې جوړ کړی دی. کومو ملګرو ته چې ضرورت وي، لمبر زما به کیدای شي ورسره ویږي، په کمنټس کې به د لمبر بیا ولیکو انشاءالله، چې او هغه خلک د دې نه لازمي فایده واخلي. د چا بچي نه وي، مردانه کمزوري وي، ټایمینګ یې کم وي، شهوت یې کم وي، بالکل په افتو مطلب دی چې حس او حرارت پکې نشته دی. مطلب دا چې د سکس خیال هم نه ورځي چې کورواله سره میلاو شمه. نو دا خلکو لپاره دا یو بهترین شی ما جوړ کړی دی. انشاءالله چې استعمال یې کوي او بیا رزلټ نه مې لازمي خبر کوي. او دا ویډیو چې څومره ستاسو ملګري دي ټولو سره شیر کوي چې خلک ترې فایده واخلي، د خلکو په کار راشي. دا ویډیو دلته لږ وکړه، دا لاندې دا شیزونه دي، دا بهترین چې دا مرګانګ دی، پشته سونه ورته وایي. دا هم عام د دې ملګری دی، خو عام ټچ هم نه یې ورکړی، د مرګانګ ټچ هم نه یې ورکړی. دا تلجات دي د پټو د کمزورۍ دپاره. دا یو تیل، دا دوه نورې دي. دا ورسره ماجون دی، بهترین کار کوي، بهترین. دا یو نمبر، دا دویم نمبر، دواړه سره ملګري دي. نو انشاءالله چې دا چې څوک استعمال کړي د الله په فضل او په کرم باندې، ما په دعاګانو کې یاد ساتي. دا ویډیو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.